دلته ډیره په زړه پورې یوه پوښتنه لرو. هغه داسې چې یوه څو ضلعي راکړل سوې او دا څو ضلعي یوه پنځه ضلعي ده. دا نو بیا داسې یو پنځه ضلعي ده چې د ده دا ضلع هم سره توپیر لري، یعنې برابرې نه دي. او موږ نه غوښتل سوي دي چې دا د بهرنیو زاویو د جمع حاصل یا مجموعه پیدا کړو. په زړه پوره یې دا ده چې دلته موږ ته هېڅ کومه زاویې اندازه نه ده راکړل سوې، نه هم د کوم خط اندازه راکړل سوې، یعنې هېڅ موږ ته داسې قیمت نه ده راکړل سوی، خو موږ نه یې غوښتي چې دا باید پیدا کړو. ښه، راځئ چې دا په ګام په ګام کار وکړو او وګورو چې دا موږ څه رقم پیدا کولی شو. دلته زه لومړی ګورم چې دلته زما نوم ایښودنه په ای خلاصه سوې. زه راځم دا داخلي زاویې یا دا د پنځه ضلعي دننه زاویې چې دي دا هم نومونه پرېږدم. دلته په ای خلاصه سوې، نو دا که اف سی، دا هم جی، دا هم اچ، دا هم آی، دا هم جی. نو دا هم نوم ایښودنه د داخلي زاویو شو. اوس موږ دلته پوهیږو چې د هره بهرنۍ زاویه له یوې داخلي یا دننه زاویې سره متممه ده. متممه نو په دې معنی چې یعنې 180 درجې جوړوي. اوس نو تاسې په دې بحثو پوره بلد یاستئ او د تاسو باید حتما نو په یاد وي. دلته که د ای زاویه وګورو، دا د ای زاویه موږ داسې لیکلی شو چې 180 منفي جی، 180 منفي جی. دلته د ای په ځای لیکم چې 180 منفي جی، علامه هم مثبت. اوس که د بي زاویه وګورو، دلته د بي زاویه دا هم داسې لیکلی شو چې 180 منفي اچ، ځکه دا دواړه 180 جوړې متممې دي، نو 180 منفي اچ، 180 منفي اچ. اوس راځم د سی زاویه ګورم. دلته د سی زاویه څه ده؟ دا زاویه ده. دا داسې لیکلی شم چې 180 منفي آی، علامه خو مثبت، 180 منفي آی. اوس راځم د ډي زاویه ګورم. د ډي زاویه دلته ده 180 منفي جی، 180 منفي جی. فقط پاتې شوه د ای زاویه. د ای زاویه هم داسې لیکم چې 180 منفي اف، 100 دا جمع ده، 180 منفي اف. اوس دلته ګورم چې 1 2 3 4 5 5 دانې 180 لرم، نو دا داسې لیکلی شم چې 5 ضرب د 180 څه دا 9 سوه کېږي. اوس دلته منفي جی پاتې شو، منفي اچ، منفي آی، منفي جی، منفي اف پاتې شو. نو دا که زه په یو قوس کې په مشترک ډول ولیکم، داسې لیکلی شم چې منفي جی مثبت اچ مثبت آی یا جمع آی جمع جی او په پایله کې هم جمع اف، دا هم جمع اف. ښه، دلته خو دا کېږي 9 سوه، دا کېږي 9 سوه او دا هم کېږي د داخلي زاویو مجموعه. دلته لیکم د داخلي زاویو مجموعه. اوس که چیرته موږ د دغې داخلي زاویو مجموعه پیدا کړو، نو موږ کولی شو چې دا د بهرنیو زاویو ټوله مجموعه هم پیدا کړو. د دې لپاره چې موږ د داخلي زاویو مجموعه پیدا کړو، دلته راځو دغه پنځه ضلعي په 3 دانو داسې مثلثو ویشو چې هغه یو بل باندې رانیسي، یعنې خطونه یې په یو بل رانیسي. نو دا داسې جوړوم چې دې راس نه تر دې راس پورې دا یو مثلث، دې راس نه تر دغه راس پورې دا بل مثلث او دا هم بل مثلث. اوس دلته ګورو چې دا هره داخلي زاویه په 2 یا 3 زاویو وویشل شوه، لکه د اف زاویه چې ده دا په 2 زاویو، د جی زاویه هم په 2 زاویو او همداسې د اچ زاویه هم په 2 زاویو. دا که زه
د دوه نوم ایښودنه وکړم نو دلته په جې خلاص شوی باله جې راځي کا. د دغه دوه زاویو نوم ایښودنه وکړم کوم چې له اف نه جوړې شوي دلته په جې خلاص شو دا کسي کا دا هم سي ال او دا د جې د دوه زاویو نوم ایښودنه وکړم چې دلته د یوې زاویې نه دوه زاویې جوړې شوي باله کې نه راځي ام بیا ورپسې ان او په پای کې که زه د دغه درې زاویو نوم ایښودنه وکړم چې له اچ زاویې نه جوړې شوي دي دا زاویه کېږي او دا زاویه کېږي پی او دا زاویه هم کېږي کیو. اوس دلته موږ یو ګام مخکې راغلو راځو خپل بل ګام پیلو. دلته دا زاویې لیکم چې اف زاویه مساوي کېږي له کا جمع ال سره همداسې د جې زاویه مساوي کېږي له ام جمع ان سره او همداسې د اچ زاویه دا مساوي کېږي له اچ مساوي کېږي له او جمع پی جمع کیو او جمع پی جمع کیو. اوس راځم دلته دغه د حروفو په ځای دغه نور قیمتونه اچومه هغه داسې سه دا خو کېږي 900 دا 900 منفي هم په خپل ځای جی خو دلته په کومې زاویې نه ده ویشل شوی نو جی دلته په خپل ځای لیکل کېږي جی علامه هم مثبت. اچ قیمت موږ لرو چې د اچ قیمت څو ده او جمع پی جمع کیو دلته لیکم چې او جمع پی جمع کیو. ورپسې آی دلته موږ د آی زاویه لرو چې دا هم په کومو نورو زاویو نه ده ویشل شوی نو لیکو چې مثبت آی. ورپسې د جې زاویه لرو د جې زاویه دلته موږ ویلې چې په څو زاویو ویشل شوی ده دلته موږ ویلې چې په دوه زاویو ویشل شوی ده یعنی ام جمع ان دلته لیکم چې ام جمع ان او ورپسې د اف زاویه لرو چې دا هم په دوه زاویو ویشل شوی ده کا جمع ال کا جمع ال دا قوس هم دلته تړل کېږي. اوس دا 900 خو دلته په خپل ځای پاتې کېږي منفي قوس هم په خپل ځای. اوس موږ په دې پوهېږو چې د مثلث د داخلي زاویو اندازه 180 درجې ده نو دلته ګورم چې جی کا او دا هم جی دا هم کا او دا هم او دا کېږي 180 درجې دا کېږي 180 درجې مثبت. اوس دا دوهم مثلث دا مثلث خو خلاص شو. اوس دا د دوهم مثلث د زاویو اندازه لیکم چې دا د ال پی ام ال پی ام دا هم کېږي 180 درجې جمع 180 درجې او جمع. اوس د دغه مثلث د زاویو اندازه لیکم د داخلي زاویو اندازه دا د ان کیو آی دا هم کیو دا آی او دا هم ان دا هم کېږي 180 درجې سی دا کېږي درې 180 کېږي 540. اوس که چېرته 900 نه 540 لاړ شي دا مساوي کېږي له 100 سره له 380 درجو سره نو زموږ دا پوښتنه ځواب شوه چې 900 نه 540 لاړه 380 درجې 380 درجې.